د پټکی د وهلو سنت طریقه څه رقم ده؟ سبا به خبرې کوو. تاسو ته ما ونه وې دې کې خبرې پاتې دي. د یو سړي څلور ښځې او د خولې نه دا الفاظ وځي چې زما ښځې دې طلاق یې. یوه ښځه خاص کړې نه یي نو کوم یو طلاقېږي د نیت ته اعتبار دی ښه او دته اختیار دی چې کومه ښځه د یاده کړه همغه ده، اختیار دته دی. زمون فقها وایي که نه سړي څلور ښځې او بیا پکې ووایي تاسو کې د یو طلاق یې نو اختیار چا ته دی؟ خاوند ته دی او میړه ته دی. د یو سړي لور او زوی دواړه ځوانان شول. اول د کوم یو وار پکار دی؟ د ښځې پکار دی. کې فتنه ډېره یې ښه. یو سړي څلور رکاته وکړه او یو رکات څلور رکاتو کې یو رکات ګیر کړه. اوس به کوم یو ډک کوي او کوم یو خاني؟ دنه خو ډک رکاتونه تللي دي که نه ښه، چې امام کله سلام وکړي او دی پورته شي نو په اعتبار د شمارې سره دا دویم رکات دی او په اعتبار د قرت سره اول رکات دی ښه. قرت به د اول رکات نه شروع کوي او شماره به د امام دا رکاتو سره یو ځای کوي. څلور رکات دي، یو رکات دی د امام سره لاندې کو، درې درنه تلي دي. امام چې سلام وکړ ته به پورته شي سبحانک اللهم نه به مونځ شروع کړي ځکه په اعتبار د قرت سره اول رکات دی که نه. کله چې دا رکات ډک وکړي نو بیا به ستا دوه رکاته پوره شو، یو دی د امام سره وکړو یو دا په اعتبار د شمارې سره دویم رکات. دو رکاتو نه پس قیده وي که نه نو بیا به قیده وکړي. نو بیا چې پورته شي نو اول رکات به ډک وکړي ځکه په اعتبار د قرت سره ستا دا دویم رکات. آخرنی به تش وکړي نو اول ډک او آخرنی تش. نو د امام نه پس چې کم رکاتونه کې نو قرأت به د اول رکاتونو حسابه او شماره دا به د امام رکات په سره یو ځای کې د دې دواړو ترتیب و لحاظ به ساتي ښه. قرآن کریم کې الله فرمایي نحن عنا منګه وایو الله تعالی خو یو دی جمع ول استعمالي دا جمع تعظیمن ده که نه ده ته مې ویلو که نه ښه دا د تعظیم دپاره. کله کله شاګرد استاذ ته نه وایي تاسو دلته کښېنئ خو یوي نو دا جمع تعظیمن ده ښه. دا د جمع الفاظ دو قسم استعمالی، د یو تعلق د عدد سره شمار سره او د یو تعلق د تعظیم سره د قدر سره. د الله تعالی په ذات کې چې کوم د جمع صیغې استعمال دي د دې جمع تعلق د چا سره دی؟ د تعظیم نه د عدد سره. یو سړی نه ډېر منځونه قضا شوي، نفل کولی شي د دې قضایي به څنګه راوړي؟ افضل دا ده چې نفل دې نه کوي بلکې د منځونو قضا به راوړي. ښه طریقه دا ده چې هر منځ نه مخکې به د هغه منځ قضا راوړي که ورته معلومي، او که معلوم نه وي بیا به داسې وایي، که معلوم یې داسې به وایي دو رکاته فرض قضایي منځ کوم د اول وخت، د اول سبا، بیا د دویم سبا، بیا د دریم څلورم. او که نه یې ښه خبره دا ده چې بیا به منځ وایي منځ کوم څلور رکاته دو رکاته.
په تشهد کې د ګوتې پورته کول اولاد یو کنه پورته کول او پورته کول او کنه پورته کول اولای نو طریقې صدا تشهد کې ګوته پورته کول سنت دي ښا علماء لیکلي دا سنت دي خو زمونږ په فقهاو کې کوم چې اصحاب الظواهر دي ظاهر روایت کې بیا د ګوتو پورته کېدلو ته مکروه ویني مجدد صاحب ورته حرام وایي هغه د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه نقل کړي نو زمونږ عام علما متاخرین ورته سنت وایي متقدمین ورته مکروه وایي ښه تاسو پکې د خوښې یې طریقې بیا سلور دي سلورو طریقو باندې اشاره بالصبابه راغلی ده که یو سړی په منځ کې داسې وسوسې راشي د لفظات کې د نبي اسلام په شان کې اعوذ بالله دعا اعوذ بالله به وایي که نه ښه وسوسې د دفع دپاره مسله دا ده چې اعوذ بالله به وایي پنځپیریان او سیپیان څنګه خلق دي انسانان دي پوزي دي غوږونه دي بدن دي نسب لري انسانانو کې دا ډلې دي ښه بعض سریالونه وتلي دي د څلور امامانو شکلونه جوړ کړي عربي زده کولو په نیت کتلې څنګه دي نو خو ماته نه ښکاري نور داسې جزیه خو راته نه ده معلومه د دیوبند مدرسې او د دیوبند اکابر او تاریخ کتلو دپاره کوم کتاب مفید دی پښتو کې یا عربي کې د دې خو مختلف کتابونه پیدا کېږي ښه هر کتاب چې دی واغستم که یو سړی نه ماښام 2 رکعاته تلي او 1 رکعت امام سره وکړي نو په دې کې قاعده راغله نو باقي 2 رکعتونو کې به قاعده کوي به که نه دا مشهور سوال د طالبانو دی که نه وی هغه کم مونځ دی چې رکعتونه 3 دي او قاعدې پکې 4 دي رکعتونه څو دي 3 او قاعدې پکې 4 دي هغه دا ده چې امام سره آخر رکعت ونیسي نو امام به رکعتو کې قاعده به وکړي ته به هم قاعده وکړي بیا چې پورته شي نو ستا په اعتبار د شمارې سره خو 2 رکعت دی په اعتبار د قرت سره اول رکعت دی دا رکعت به ډک وکړي نو ستا به 2 برابر شي یو دی د امام سره وکړو یو دا 2 رکعتو نه پس قاعده پکاري که نه نو قاعده به وکړي نه امام سره چې 2 رکعت ونیسي امام سره د 2 رکعت ونیوه نو یو قاعده د امام سره اوله قاعده وکړه بیا امام بل رکعت وکړه بیا قاعده وکړه تا مو سره قاعده وکړه بیا ته چې پورته کېږي نو یو رکعت به کوې نو بیا به قاعده کوې څو شو 3 او سهو هم شوې پکې نو 4 قاعدې شو عین الله ذهن الله نمونه کې خودل څنګه دي نوروز خان نوم څنګه دی نو تقدیر او تعویل به پکې کې کنه ها عین الله او ذهن الله کې به تعویل کې مضاف اور تروبا سينو بیا صحیح او که مضاف نه روبا سي بیا غلط دی پوه شئ نوروز خان نوم صحیح دی ها پیږي خو نوروز صحیح دی او کنه دی هغه جشن هغه جدا مسله ده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون صدق الله مولانا العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. دا د سورة النمل پینزم رکون ربط ما قبل سر دا دے مخ بیان د قصصو د پار د تسلی د رسول الله مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. دلتا دی رکو کم بیان د تسلی دے. موضوع دی رکو اثبات د باس بعد الموت، اثبات د توحید پا دلائل و عقلیاؤ. خلاصہ دی رکو تسلی دا نیکانو بندگانو تا، طریقہ دا مناظری سر دا مشرکانو، بیان دا عظمت دا اللہ تعالی او عجز دا ما سو اللہ. قل ورت زما پیغمبر الحمدللہ ثنا دا اللہ لرا وسلام علی عباده الذین اصطفى، او سلامتی دی پا بندگانو دا اللہ بانی اغا خلق چا اللہ غرکنی دی. اللہ خیرون، آیا اللہ دیر بہتر دے اما یشرکون، یا اغا چی دوی دا اللہ سر شریکیں، بلکہ اللہ بہتر دے. امن خلق السماوات والارض، آیا آغا سوک بہتر دے چی پیدا کری اسمان و نظمک لرا. وانزل لکم من السماء ایمان، او نادل کڑی تاو دا پار دا اسمان نوب. فانبتنا بہی، انظر غن کڑی دی پس سبب دا دیبانی حدائق ذات باجا، باغونا چی خاوند خائصو ما کان لکم، نو تاسو دا پارا انتن بتو شجرها چی زرغن کئی داغی ونے. الہم اللہ، اشتد اللہ سر بالخدے بلکی نشتا. بل هم قوم یعدلون، بلکہ دا مشرکان قوم دے سنگ کئی دا توحیدنا. امن یغسوک جعل الارض قرارا، چی گرزولی دے زمکا آرام. وجعل خلالها نهارا، او گرزولی دے پمینز دے کی نہرون و سندنا. وجعل لها رواسیا، او گرزولی دے پارا محکم او چت غرونا، او اوچت او غٹ غرونا. وجعل بین البحرین حاجزا، او گرزولی پما بین دا دو دریابونو دا خوگ او دا تریخ کی پردہ چی گڑ نشی. الہم اللہ بل اکثرهم لا علمون. امن یجیب المضطر، آیا غسوک چی اجابت کی دا بے کس و بے وسا. اذا دعاو چکلو بلی دلرا. ویکشف السوء، او لرکی سختی. ویجالکم خلفاء الارض، او گرزی تاسو خلیفگان بزمکا کی پسید تیرو خلقو. الہم اللہ قلیلا ما تذکرون. اما یهدیکم، اے اغسوک بہتر دے چی خی تاسو تا لارا فی ظلمات البری، پس اختیو دو چکی والبحر پا دریاب کی پستور سرا. ومن یرسل الریاح، او اغسوک بہتر دے چلی کی بادونا بشرن زیر ہے بین ید رحمتی ہی، پا مخید رحمت قبل چی باران دے. الہم اللہ تعالی اللہ عما یشرکون. امن یبدو الخلقہ، یا اغسوک بہتر دے چی اول کڑے دے رنبے کڑے دے رنبے والے کڑے اول والے کڑے پیدائش کے. ثم یعیدہو، بے واپس کدے لرا. ومن یرزقکم من السماء والارض، او اغسوک بہتر دے چی رزق در کڑے تاو سد اسمان و دزمکینا. کدا مشرکان چی سوک دا اللہ سر شریکی دا معبودان، بلکہ اللہ. الہم اللہ قل ورتو آیا ہاتو برہانکم، روڑ اخپل دلیل ان کنتم صادقین. قل لا یعلم، ورتو ازما پیغمبر نپوئے گی من فی السماوات والارض، آج پاسمانونو کی دے دا ملائکونا او پزمک کی دے دا انسانانو پیریانونا. الغیب پا غیب بانے الا اللہ، غیر دا اللہ نا. وما یشعرون، دا کفار نپوئے گی ایان یبعثون، چکل با دی پورتکولی شی جوندی. بل ادراک علمهم، بلکہ استڑے دے او استومان دے او لکار نغرزے دلے دے علم دوی فی الاخر دی پکار دا آخرت کی. بل هم فی شک منها، بلکہ دوی پا شک دی دا قیامتنا. بل هم منها عامون، بلکہ دوی دا قیامتنا دا راند دی دا زرد پسترگو وربانے باور نکیں.
ربط ښکاره دی دواړو رکوعاتو کې بیان د منکرینو د قیامت ته او تسلی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وقال الذين كفروا ويا خلقو چې کفر کړی دی او دستر او د زړه پستر ګوړاندې دي ایزا كنا وقت چې شو موږ ترابن خوري او اباؤنا او پلاران زموږ هم خوري اینا لمخرجون موږ با بیا ژوندي کولی شو د ځمکې نه رویستلی شو ژوندي د ځمکې نه د پاره د جزا لقد وعدنا په دغه سره وعده کړی شوی د موږ سره هذا دا د باس بعد الموت نحن موږ سره و اباؤنا زموږ پلارانو سره من قبل مخکې له دینا مخکې د وعدې د دې پیغمبرنا ان هذا نه دی دا الا اساطیر الاولین مګر لیکلي قصې او دروغ د مخکنیو خلکو قل ورته وایه پیغمبر اسیرو فی الارض وګرځئ په ځمکه کې په ځمکه د مکذبینو کې فانظروا ګورئ کیف کان عاقبة المجرمین څنګه و اخري انجام د مجرمانو ولا تحزن علیهم مخفه کېږه په دوی باندې چې ستا تکذیب کوي ولا تکن مکېږه فی ضیق په تنګي د زړه کې مما د هغې نه یمکرون چې له تا سره کم فریب کوي ځکه چې زه ستا حافظ او ناصر یم ویقولون دوی وایي متی هذا الوعد کله به وي دا وعده د نزول د عذاب ان کنتم صادقین که تاسو رښتیني قل ورته وایه زما پیغمبره څه بعیده نه ده لرې نه ده بلکې عسا قریب ده ان یکون ردف لکم چې شي به پیوست په تاسو پسې بعض الذي بعض عذاب هغه تستعجلون چې تاسو یې غواړئ په جلتۍ سره چې په بدر کې اویا نفر یې ورته څه کړه دا مردار کړه اویا قیدیان یا په اهل مکه باندې 7 کاله قحط راغی وان ربک بشک رب ستا لذو فضل خاوند فضل دی علی الناس په خلکو باندې چې دوی زر په ګناهونو نه نیسي ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر د دوی نه شکر نه ادا کوي په دې نعمت چې د عذاب تاخیر دی وان ربک بشک رب ستا یعلم پوهیږي ما تکن صدورهم هغه چې پټۍ سینې د دي او زړونه د دغه کفارو وما یعلنون هغه چې ښکاره کوي وما من غائبة فی السماء نشته د یو سخ نشته د یو شی چې سخ پټ دی له حوادثونه په اسمان کې والارض په ځمکه کې الا فی کتاب مبین مگر لیکلی شوی دی په کتاب ښکاره کې چې لوح محفوظ دی ان هذا القرآن بشک دا قرآن یقص بیان کوي علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې اکثر الذی اکثر هم فی یختلفون چې دوی په هغې کې اختلاف کوونکي دي وانه بشک دا قرآن کریم لهدی ورحمة للمؤمنین هدایت او رحمت د پاره د مؤمنانو چې دوی ور باندې نفاخلی ان ربک بشک رب ستا یقضی بینهم فیصله به کوي د دوی په منځ کې بحکمه په عدل سره په قیامت کې وهو العزیز العلیم فتوکل علی الله توکل وکړه په الله باندې اعتقادا او د معاندینو لعداوتنا مو ویریږه انک بشکت چې علی الحق المبین په حق باندې په حق کاری چې اسلام دی او دا کافران چې خبرې اوري او عمل پې نه کوي د دوی مثال د څه شي دی د مړو دی مړو نو چې مړه شو انک لا تسمع الموتى علما وایي دا باب د تشبیه نه دی ټول مفسرین لیکلی دي د کافرانو د حال تشبیه الله تعالی د مړو سره ورکړه الله وی دا مړه دي مړو ته تقریر کوه که نه فیدت اخلی نه انک بشکت چې لا تسمع الموتى تا اورول نشي کولی مړو ته هغه اورول چې فیده ور باندې مرتبی ولا تسمع الصم او تا اورول نشي کولی کڼو ته الدعاء دغاک اذا ولو چې کله وګرځئ وګرځېږي دوی مدبرین شا کوونکي
یو سړی ړوندم دی او کونم دی غاږ ورته کوه شیم درته ده وما انت نه ته بهاد العمی لار ښودونکی ړانده ته چې راوګرځېږي عن ضلالتهم د ګمراهۍ نه ان تسمعو تا اورول نه کوې الا من مګر هغه چاته من یؤمنو بآیاتنا چې څوک یقین کوي په آیاتونو زموږ باندې فهم مسلمون پس دوی غاړه کېښودونکي دي الله تعالی ته زمونږ او ستاسو بعضې ملګري دا آیاتونه دې دپاره پیش کوي چې مړی نه اوري یا الله تعالی فرمایي انک لا تسمع نو په هغې کې د دې بیان دی شبه حالهم بالموتى د دې کافرانو د حال تشبیه الله تعالی د مړو سره ورکړی دی پس کې بعدم الانتفاع په عدم انتفاع سره سړی چې مړي ته خبره کوي اوري خو فایده نشي اخیستی ته داسې دا کافران خبره اوري خو فایده ته نشي اخیستی نو دا اوریدل د قبول نه دي که نه دا اوریدل د څه نه دي د قبول او د نفع او کم اوریدل چې د قبول او د نفع نه دا په منزله د عدم دي که نه دي دا خو په منزله د دې نه خو نه اوریدل ښه دي که نه والکه یو شی نه شو نو ځکه الله فرمایي انک لا تسمع الموتى اوس خبره دا ده چې مړی اوري که نه اوري دا هم یو مهمه مسله ده او ډېره اوږده ده او دې مسلې ته ضرورت شته او که نه نو مولوي صاحب مړی اوري که نه اوري لنډه خبره به درته وکړم مړی اوري ښه څومره مړي چې دي اورېدل کوي هر وخت اوري که کله 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 اوري ټول مړي اوري که بعضې اوري ټولې نه اوري څوک یې اوري او څوک نه کافران یې نه اوري او مؤمنان یې اوري ولې ځکه کافران په عذاب کې گیر دي که نه اوریدلو طاقت پکې شته خو ستا اوریدلو ته هغه اوزګار نه دی نو ځکه یې نه اوري دنیا کې چې یو سړی غم کې مبتلا یو تکلیف کې موږ او تاسو پې سلام وکړو خبرې ورسره کوو مخې ته ورسره تیر شو موږ ته وایي والکه خبرې مې در باندې سره وکړې سلا دی وی قسم دی که ما اورېدلې دنیا کې چې سړی په غم کې گرفتاری هغه سړی ته ګوري خو پیژني نه خبرې نه اوري سړی نه ویني نو د قیامت ته قبر سختی خو د دین هم ډېره ده نو کافر به کله واوري نو کافر ځکه نه اوري چې په عذاب کې مبتلا دی ښه او مومن یې اوري نو ځکه تفسیر روح المانی کې دی والحق انهم يسمعون في الجمله حق دا ده چې دوی اوري فی الجمله بعضې اوري او بعضې نه هر وخت اوري او که کله کله اوري کله کله اوري هر وخت نه اوري څه معنا ده که تا ځان ته متوجه که او غاږ دې ورته وکړه بې اوري او که متوجه دې ځان ته نه که او خبرې دې ورسره ونه کړې بیا نه اوري اگر که دی مؤمن دی ځکه د هغې اورېدلو خبرو کې فایده څه ده او ته چې ورته ودرېږي صورت وې خبرې ورسره وکړې نو بیا اوري ښه نو د دې آیاتونو تعلق د مړو سره نه دی خو که څوک د مړي خبره کوي نو هغه هم حل ده ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا تا اورول نشي کولی مګر هغه چا ته چې څوک زما په آیاتونو ایمان دی هغې ته اورول کولی شي نو د مؤمن اورېدل خو دې کې هم شته وروستو د آیت بیا هم راځي فانک لا تسمع الموتى
سورة فاتر کے التم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا دے، بخاری شریف کی اور بان باب دیکھا باب والمیت یسمع خفق نعالہ۔ ابن جوزی سے کتاب بپیدا کئی کتاب الروح، اور دا سیوطی سے کتاب بپیدا کئی شرح الصدور، اور دا قرطبی سے کتاب بپیدا کئی التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ، دا بپیدا کئی، اور دا صفدر سے کتاب بپیدا کئی تسکین الصدور، دا غیو کتاب دے سماع الموتى اغا بپیدا کئی، خی کتاب پی لکھلے پا دے موضوع۔ خلاصہ دا قرآن کریم او دا حدیثو او دا صحابہ او دا امت دا علماء او دا ائمہ اتفاقی فیصلہ دا چمڑے اوری اور ایدل کولش نو مسئلہ دا غدا کبیا در تیو کتاب ہم پیدا نشز در تیو آسان کتاب ہے فضائل اعمال تبلیغی نصاب کے ورتا ہوں نا فضائل اعمال فضائل صدقات ام زکریہ صاحب لکھل ہے اگر براواق لی سلور سو یویس سو دویس صفحہ باو گو رہی بیا با متشفیوشی اگر کی دا سے واقعات ذکر کردی دی چمڑے اوری دا حافظ ابن کثیر سے اب تفسیر باو گو رہی دی آیاتونو لاندے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ دمڑی پاوری دلو پینزل لس دلائل ویری دی تفسیر ابن کثیر کے خواہ اچھو گو رہی بیدر تا پتہ لگی چمڑے اوری کنا اوری حیات الانبیاء بانے چو سمر کتابون لکلے شوی دی دا ٹول پا سماع الموتى کی چلی گی دا داوری دلو گی دا بزان تا پیدا کی دی مسئلے منلو تا ضرورت شتا کنا خلق کوئی دنیا کم زیتا ہو رسیدا اور تاسو اسم لگے مڑے اوری کنا اوری منگوے دنیا ام دی تا رسیدا لیدا چھ مڑے اوری کنا اوری مهم مسئلہ دا دا مڑی اوری دلو مسئلے تا ضرورت شتا کنا سوک چی عذاب قبر منی آغا با دا مڑی اوری دلم منی او سوک چی عذاب قبر نمانی اگا دا مڑی اوریدلم نمانی عذاب چاہتا ہوئی ایلام الحی علی سبیل الحوان جوندی تا درد رسول پا طریقی دس پکواری اول باغا مڑے جوندے کے نو بیا بورتا عذاب ہوئے چی داغا جوند انمانی نو عذاب قبر کم زیندنا او چی یو زل دی جوندے کا نو اس دا جوندے خبر آوری کنا آوری دلیل پی پکار دے تاسو جوندی کمڑی او خبر آوری کنا آوری دلیل تاسو ضرورت سوک چی عذاب قبر منی دے با اوریدل خام خامنی ولی ذکر عذاب سر حیات بمنی عذاب اگا چاہتا ورکول کی گی چی سوک جوندے ہی کنا یو سڑے چی لخت راوالی او دی ستنی تیونی سی دا عذاب دے ایلام الحی علی سبیل الحوان نو چی عذاب قبر منی نو اوریدل بمنی ذکر عذاب قبر مڑی تورکول کی گی اگا جوند با امانی نو عذاب قبر بسیش کله چې دی هغه ژوندې ومنه نو اورېدل به ځکه منې چې ژوندې خو اوري که نه ژوندي اورېدلو باندې خو دلیل نه که نه او خو هر سړی مني دلیل خو خلق منکر ته وایي دا زه ځکه وایم ښه
چې دا کوم مسلو نه خلکو اختلافي مسلې جوړې کړي اختلافي نه دي دا ټول خلک مني خو ورته معلومات نه چې دا مسله څنګه ده ورته دا معلومات نه چې د مسلې په حقیقت نه پوهېږي بس وینې منم کنې ښې مني څنګه نه هر شی مني حرم شریف کې راته یو سړی وی زه خو وسیله نه منم د مصر ما ورته وی مني خو تا ته پته نشته ویل نه وسیله شرک ده الله نه ډایرک ولې سوال نه کوي ما وی چې وسیله ته مني والکه خو تا ته معلومات نشته وی دلیل پی وای مې دلیل خو موږ منکر ته وایو چې یو سړی منکر پیدا شي نو موږ چې یو سړی مني نو څه دلیل ورته وایي او مې تی مني وی څنګه منم مې تا اوس مونځ ونه که ویو مې که مې دا مونځ ذریعه او سبب د الله د نزدېکت نه دی ویلی او دی نو خو مې دغې ذریعې د قرب ته وسیله وی که نه منی که نه منی ویلی دا خو منم مې ګوره منل دی شروع کړه اوسه پورې دی نه منل وی وی زه د اعمال وسیله منم د ذواتو نه مې اوسه پورې خو دا خبره نه وی قید خو تا پکې نه وویلی تا وی د سره وسیله نه منم اوس دی ګوره منلو کې اعمالو د ذواتو قید ولګو ذوات هم مني خو تا ته معلومات نشته څنګه وی ذوات منم میں بخاری شریف کو منی کرنا بخاری شریف کے روایت تھے عمر سے دور کے باران نہ کہہ دو نو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف ترا وستا اور دعا اکڑا یا اللہ منگ با مخ کے تا زمنگ پیغمبر وسیلہ کاؤ فالآن نتوسل بعم نبینا اور اس دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترتا وسیلہ کاؤ پمنگ بارانو کا ترے ویلے دے عمل نه دے ویلے نما توی د ژوندۍ خو منم مې ودیدو اوس په زواتو کې هم قید ولګاو د ژوند او د مړي مې مړې منی خو تا ته معلومات نشته وې مړه خو الله کرا باندې ومني مې منی مې د بخاری شریف په شرحو کې خشرح کوم یو ده چې تاسو ته ډیره مقبوله ده وې د حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری مې منی ویاو ماغه کې نقطه ده چې بعم نبینا یوې بالعباس ونوي دا ولی وې دا وی اصل کې دا وسیله په عباس صاحب نه وا دا پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ذکر بعم نبینا وی حافظ ابن حجر صاحب وی نو مې دا وسیله په مړی وا دا په ژوندۍ نه وا اوس معنی کني معنی کبل دلیل درته وایم نو داسې صبر مسائل چې دی مولوی صاحب دا چې دا غصه دی او نه معنی دا مسله باندې نه پوهیږي کله چې په مسله باندې پوه شي بیا سړی معنی نو دا مسلې ټول معنی الحمدلله خو چاته معلومات یو چاته نه د کورو د انګورو جنگ دی پیژني نه چې دا دې څه شی نو د مړي اورېدل دا منل موقوف دی دې دپاره موقوف علیه عذاب قبر دی څوک چې د قبر عذاب مني د مړي اورېدل به مني او چې څوک عذاب قبر نه مني نو د مړي اورېدل هم نه مني عذاب قبر خو ټول مني قرآن کریم او حدیث باندې ثابت دی نو چې عذاب قبر مني نو د مړي اورېدل هم مني نو اوس مهمه مسله نه ده مهمه مسله ځکه ده چې تعلق د عذاب قبر سره ده او چې قبر د قبر عذاب نشته نو بیا د مړي اورېدل هم مننه بیا خو دې ته ضرورت نه دا کتابونه مې درته وښود دا بیا ځان له وګورئ ښه او دې نه دلایل را جمع کړئ نو مړی اوري ښه
راځه او دې آیت کې دا مسله نشته ها او دې ځای کې خلک دا کوي وإذا وقال قول عليهم چې کله واقع شي په دوی باندې خبر د عذاب په دغه بني آدم باندې اخرجنا لهم دابة او به باسو موږ د دوی دپاره دابه یو ژوندی خوځېدونکی او تلونکی د قیامت نه مخکې به مکه معظمه کې به د صفا غر وچوي او له هغې نه به یو ژوندی خوځېدونکی راوځي چې خلقو سره به خبرې کوي ورته وایي به چې اوس قیامت نږدې دی او صادق مؤمن به له کاذب منکر نه په نښه کولو سره جدا کوي بعضو روایاتو نه دا معلومیږي چې دا به بالکل په آخره زمانه کې په هغه ورځ چې لمر مغرب له مغربه راوخیږي نو قیامت هم د دغې ورځې نوم دی چې د دې دنیا ټول نظام به ګډوډ شي حکمت په دابة الارض کې دا دی هغه خبره چې تاسو ته د یو رسول په ژبه هغه خبره چې تاسو د یو رسول په ژبه نه منله نن مجبور یې چې د یو حیوان په ژبه یې ومنئ مګر دغه وخت د منلو ستاسو د پاره مفید نه نو د دې نه یوازې د مکذبینو تجهیز او تحمیق مطلوب دی چې د منلو وخت چې دی هغه تیر دی څه معنا ده ګوره د حیوان اوس منئ او د پیغمبر مو نه منله دا هغه دابه تکلمهم خبرې به کوي سره ورته وایي به ان الناس بېشکه خلک کانو دوی بآیاتنا په آیاتونو زموږ باندې لا یوقنون یقین نه کو ویوم نحشرو ربط ښکاره دی بیان د صداقت د قرآن کریم او نتایج د مستفیدین او د منکرینو ویوم په هغه ورځ باندې نحشرو ژوندي به راپورته کو من کل امتن د هرې ډلې نه فوجن یو فرقه چې اشراف او رؤسا دي ممن د هغې نه یکذب بآیاتنا چې نسبت د دروغ کو زموږ آیاتونو ته فهم یوزعون دوی به جمع کېږي او بیا به روانېږي حتی تر دې پورې اذا جاؤ چې کله راشي دوی محشر ته قال الله به ورته فرمایي اکذبتم بآیاتی اے تاسو نسبت د دروغ کو زما آیاتونو ته ولم تحیطوا بها علما احاطه مو نه کړې په دې سره د علم د جهاد د علم نه اما ذا کنتم نور مسکول اما ذا کنتم تعملون نور مسکول تعملون عمل مکول ماموراتنا او آئی ولم تحیطو تکذیب مو بے فکر کاؤ یعنی حاتن وکڑت بها تاسو بها پا دے تکذیب بانے علم اما ذا کنتم آیا دغه وی تاسو تعملون چې عمل مکو لماموراتنا او آیا نور مسکول ووقع القول واقع بشي خبر د عذاب علیهم په دوی باندې بما ظلموا په سبب دغه چې ظلم کړي فهم لا ينطقون پس دوی با خبر نه کوي په خیر خوا په عذر سره په عذر خواهی سره د جهاد د عذاب نه چې مشابه ده د بعض سره ان سمانا فهم لا ينطقون دوی به خبر نه کوي د عذر خواهی د سوجنه به خبر نه کوي د وجه د عذاب نه الم يروا دوی نه ګوري دا منکران د حشر ان بشک من جعلنا الليل مرزول من شپه تور تیارو ليسكنوا فيه چوسی دوی پاغی کې والنهار مبصرا او رضا رڼا والا ان فی ذلک یقینا پدې کې
لآیات دلیل د قدرت تی لقوم یؤمنون و یوم پاغرز بانی ينفخ فی الصور چې پوکوالی شي په شپېلۍ کې ففزع نو بیریږي د ډېر هیبت نه مناسک فی السماوات چې په اسمانونو کې دی ومن فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دی الا من شاء الله مګر هغه چې د الله خوښوي چاته چې د الله تعالی خوښ شي لکه جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام او هغه ملائکه چې عرش نیولې ده وکل نار یو د دوینا اتوه رازبا قیامت کې الله تعالی ته داخرین عاجزی کوونکی وترى الجبال تبغور غرون لرا تحسبها گمان بپکه جامدتن چې دا کلک ولاړ دی وهیو دا تمر تیریږي با او را تیریږي با مر صحاب پشان د تیریدلو را تیریدلو د وریځي صنع الله کاریګری د الله تعالی الذي غلا اتقن كل شيء یا وکړه کار وک الله تعالی په کار کولو سره الذي غلا اتقن كل شيء چې محکم پیدا کړی دی هر شی لکه الله سوان دامونو خپل کارونه کوي او خرابېږي نه لاسونه وګوره پښې وګوره کارونه کوي او خرابېږي نه هر شی داسې محکم پیدا کړی انه بشک الله تعالی خبیر خبر والا دی بما تفعلون پاک چې تاسو یې کوئ من جاء بالحسنتی څوک چې راغی په نیکۍ باندې نیکي ور سره او قیامت کې راغی فلو خیر منها نقطه مې درته ویلې وه نو د دپاره ډېر بهترین دی منها بسببها په سبب د دې باندې وهم دوی چې دی من فزاین د غم د یومئذین د دغې ورځې نه آمنون په امن کې بی ومن جا بسیئتی څوک چې راغی په بدۍ باندې چې شرک دی فکبت وجوههم فی النار نو فکبت وجوههم نو چې مخکې فکبت وجوههم په سټ بشي مخونه د دوی فی النار په اور کې نو چې مخې په سټ کېږي او الټه غورځېږي په جهنم کې نو باقی بدن خو خود غورځېږي حال تجزونا دوی ته بدل نشي ورکولی الا ما کنتم تاسو ته بدل نشي درکولی الا ما کنتم تعملون مګر هغه چې وایي تاسو عمل مو کو انما امرتو بشک ما تامر کړی شوی انا عبد چې عبادت وکم رب هذه البلدة الذي رب د دغې ښار هغه حرمها چې حرام کړی دی هغه سپکوالی د دې وله کل شین او د الله دپاره هر شی دی ځکه الله خالق او مالک دی و امرتو ما تامر کړی شوی دی ان اکون من المسلمین چې شم د مسلمانانو نه دریم وانا تلو القرآن او ما ته حکم شوی دی چې ولولم قرآن کریم لرا فمن اهتدى چا چې تګ وکړو په سمه او صافه لار باندې فانما بشک یهتدي لنفسه دا تک کوي د پاره د فایدې د ځان ومن ضل څوک چې ګمراه فقل ورته وایه انما انا من المنذرین بشک زه چې یم د ویره ورکوونکو نه یم او وایم په آخرت کې وقل الحمد لله او وایه ثنا د الله لره سیریکم آیاته زر د چوبخې تاسو ته دلایل د قدرت خپل فتعرفونه تاسو یې پیژنئ وما ربک نه دی رب ستا بغافل نا خبره عما تعملون د هغې نه چې تاسو عمل کوئ سورة القصص دام د قبیلې د تسمیې د کل نه د په اسم د جز سره په اعتبار د ترتیب عثمانی سره اتیشتم صورت ته او په اعتبار د نزول سره یو کم پنځوسم صورت مکیه صورت ته او پس صورت نمل نه نازل له علماء د دې صورت د فضیلت متعلق وای څوک دا سورۃ القصص سار او ماخام وای او دې کې چې کوم احکام دي پاغه عملو کې الله تعالی به حافظه قوی کې علم کې به ورته زیادت پیدا کی مخالفین باندې به ورته الله غلبه ورکي
ربط ما قبل سردا دے مخ کی صورت کے تسلی و رسول اللہ مبارک او بیان د صداقت د قرآن کریم او بیان د فرائض د رسول اللہ مبارک نتائج د مستفیدین عمدغه موضوع دی صورت کے دا عمدغه بیان موضوع دی صورت اثبات د توحید دیں پا دلیل عقلیہ و نقلیہ بانے خلاصہ دی صورت اثبات د رسالت دیں او اثبات د بعث دیں پا دلیل عقلیہ او نقلیہ کی رازا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کلمات یوصل سلور سلویخ دی حروف پا کی 15 سرا آوات سوانی تواسین میم اللہ تعالی عالم دے پا مراد دی حروفو تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتون دی صورت دا آیاتون دی صورت دا آیاتون دی دا کتاب خکارک ان کی چخکارک ان کے دے دا خیر او دا برکت لرا خیر او برکت لرا نطلو علیکا منگلولو پتابانی من نبع موسیٰ دا قصید موسیٰ علیہ السلامنا و فرعون او دا فرعون بلا قپا قصرا لقوم یؤمنون دا قوم دا پارا چی یقین و تصدیق کئی دا مومنان و تخصیص زکو کا زکا چی عبرت دوی اخلی کنا ان فرعون بیشک فرعون علا فی الارضی تکبر لوی دا لوی دعوے کڑے و پزمکا کی وجعل اہلها شیعا او گرزول او اہل دی کلی ٹولی ٹولی ڈلی ڈلی یستدعف طائفتا منهم ضعیف کڑی دوی یا وڈل دوی نچی سیبتیان دی دا موسیٰ علیہ السلام قومیان یصبح ابناهم حلال اول بے بچی دوی ویستحیی نساهم پر خودی بے خزد دوی دا پار دا خپل خدمت انہو کان من المفسدین بے شک فرعون او دا مفسدانونا ونرید من گراد لرو انمنا للذین چی احسانو کپا خلق بانی نستو دائفو چی دوی کمزوری گرنلے شیو فی الارد پزمکہ کی ونجالوهم اگرزو دوی لرا پزمکہ دا مصر کی آئمتاً مقتدیان ونجالوهم الوارثین او اگرزو منگ دوی وارثان ونمکن لهم او قدرت ورکو دوی لرا فی الارد پزمکہ کی ونوری او خایو فرعون فرعون تا وحامان او حامان تا چی دا وزیرو وجنودهما او لخکر دا دی دوارو تا منهم لدغ بنی اسرائیلونا ما غکانو چودی یحضرون دارد داغینا چی زوال دا سلطنت او دا قوت دا قبطیانو دے واللہ یوم دق بنی اسرائیلونا منگورتا موسیٰ علیہ السلام پیدا کر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ او منگ القا اکڑا مور دا موسیٰ علیہ السلام تا لیا بنت فائس ان ارضعیه چو شدی ورکوا موسیٰ علیہ السلام تا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ چکل ڈارے گے پدی بانی فالقی ہے اغرزو دلرا فی الیم پا دریاب کے ولا تخافی مڈارے گا ولا تحزنی مغم جنکے گا پا فراق انا بے شک منگ چیورا دوہی لیک بیرترا وستن کیو ددغ موسیٰ علیہ السلام تاتا وجائلوہو بے گرزو ان کیو دلرا من المرسلین دا پیغمبرانونا فالتقطوہو پس امون دلرا آل فرعون آل دا فرعون چاسیہ بی بی دا لیکون لهم دے پارا چشی پا آخر کے دوی دا پارا عدوان دشمن و حضرن غم ان فرعون بے شک فرعون و حامان و جنودهما لخکر ددوارو کانو خاطئین و خطا کاران وقالت امرات فرعون اوی خزد فرعون قررت عین لی ولک یخوال دسترگو دے زما استاد پارا لا تقتلوه میں وجنئی
فرعون وی لکی لا الیا لا لی ستا د پاره بئی خو ما د پاره بنئی عسا قریب دا ان ينفعنا چې نفع ورسوي موږ ته او نتخذه یا ونیسي دلره ولدن په زوی والی وهم لا یشعرون او حال دا دی چې دوی نه پوهېده په دغه سبب د هلاک خپل باندې واصبح فؤاد ام موسی او سبات او ګرځېده زړه د مور د موسی علیه السلام فارغن تشل صبره صبر یې نه کېدو چې اوسوی دا زما بچی دی ان کادت بېشکه وه دا موسی علیه السلام مور لتبدي به چې اظهار یې کړی وی په ده سره چې دا زما زوی دی لولا ان ربطنا علی قلبها که نه وی محکم کړی صبر او ثبات په زړه د دې باندې لتکون من المؤمنین دې دپاره مدا کار وکړه چې شي دا موسی علیه السلام دا مور د یقین کوونکو نه په وعدې د الله وقالت وی مور د موسی علیه السلام لاخته خور د موسی علیه السلام ته قصویه زا برابر ورپسې چې دا صندوق روانو دا د موسی علیه السلام خورم غاړې ته روانه وه فبصرت به پس قتل به موسی علیه السلام ته عن جنوبین د لرې ځاینا لکه پردی ښځه چې وهم لا یشعرون حال دا د چې دوی نه پوهېده په دغه خوروالی او جاسوسۍ د دې باندې بس دا سی بی بی راونیوه او کور ته یې راوړه نو الله فرمایي وحرمنا علیه المراضع او منې که موږ په دې موسی علیه السلام باندې رودل د دایګانو د نورو ښځو شودې نه خوړې من قبل مخکې له بیرته ورتللو د مور خپلې نه لا مور نه و ورغلې مخکې د هېچ چا شودې نه خوړې فقالت د موسی علیه السلام خور وې د فرعون کره چې کومې ښځې را جمعوي او فرعون ته هل ادلکم ای زه تاسو ته ښودنه ونه کړم علی اهل بیت په حال د یو کور یکفلونه چې واخلي او وساتي دا هلک لکم تاسو دپاره وهم له ناصحون او دوی چې دي د موسی علیه السلام ته خیرخواهان دي خیر غوښتونکي دي بس فرعون ورته وی ولې نه بس موسی علیه السلام مور یې راوست چې سینې ته واچو شودې وخوړې فرعون ورته وی دا څه قیصه ده د دې نورو ښځو شودې نه خوري او ستا خوري هغې ورته وی چې زه د خپلې صفایي ډېر لحاظ ساتم که نه بدن پاک ساتم نو هر ماشوم زما شودې خوري او دا نورې ښځې خو خیرنې دي نو ځکه دا ماشوم نه خوري نو بیا شودې به ورته د موسی علیه السلام مور ورکولې خو هغوی ته پته نه وه چې دی مور ده فرددناه واپس مو موسی علیه السلام لره الی امی مور د تکې تقر عینها دې دپاره چې یخې شي سترګې د دې په بیرته رسېدو د موسی علیه السلام ولا تحزن او خفه نشي ولتعلموا دې دپاره چې پوه شي ان وعد الله حق بېشکه وعده د الله تعالی رښتینې ده ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر د دوی نه پوهېږي ولما بلغ اشده هر کله چې ورسېد موسی علیه السلام زور او قوت د ځوانۍ خپلې ته واستوا برابر شو په عقل کې آتینا حکم و علما ورمکدت نبوت و علمنا یا حکما فهم سلیم و علما و علمی قوت وکذالک نجزی المحسنین دا سے منگ بدل ورکو محسنانو تا څنګه مو چې په موسی علیه السلام او په مور د دې باندې احسان وکړه ودخل المدینه داخل ش موسی علیہ السلام خار د مصر تا علی حین غفلت په وخت د غفلت کې د غرمې وختو من اهل د اهل دا غینا چې ټول خلق ویدو فوجد فیها رجلین پیدای ک په د مصر کې دو سړي یقتتلان جګړه کولا هاذا دا یو سړی من شیعته د قوم او قبیله د موسی علیہ السلام نو وهذا من عدوه او دا بل د دشمنانو د دنو چې د فرعون نن بایو ډوډۍ به ورته پخوله
فاستغاثه الذي طلب د فریادو کو طلب د امدادو کو هغه کس من شیعته چې د موسی علیہ السلام د قوم نو علی الذی پاغه کس باندې من عدوه چې د دشمن دا غینو هغه بنی اسرائیلی چې هغه باندې لرګي راوړه نو یو پنډه پیراوړه ها او به ورته ور شبل راوړه هغه ګوره ګرمي ده او سختی وینا موسی علیہ السلام تیرې دو دا خپل قومي ورته وی چې وګوره دا ما سره زیاته کوي اوس یو پند مې راوړی او بل لا نه غواړي موسی علیہ السلام ور روان شو هغه سم سوکو ښه فوکزه موسی پس سوک ووهه موسی علیہ السلام دا قبطي و د فرعون دا قومي فقضى علیه قضا وکړه الله تعالی په دغه قبطي باندې چې مړی کو بس دې پوزه کې ساونو چې سوکي ورکو مړی کو قال موسی علیہ السلام فرمایل هذا من عمل الشیطان دا قتل دا عمل د شیطان نه دی دا خو کافرو خو چونکې الله تعالی ورته حکم نه وکړی ځکه داسې وایي چې هذا من عمل الشیطان موسی علیہ السلام وجه نه ښه بلکې اراده دا وه چې د بني اسرائیلي نه لرې کو د دې دفاع کوله خو بس خطاً مړ شو انه عدو بشک دا شیطان دشمن دے مضل مبین گمراہ کون کے اخکارہ کون کے دے اخکارہ دے قال موسیٰ علیہ السلام فرمائل رب رب زما انی ظلمت نفسی ما زیادہ ہو کپزان چی قبطی میں اوجنو بغیر ستا دا حکمنا فاغفر لی بخنو کماتا فغفر لی واللہ ورطا بخنو کلا انہو هو الغفور الرحیم قال اوی موسی علیہ السلام رب رب زما بما نعمت علی په حق داغه چې احسان دې کړې په ما باندې فلن اكون ظهیرا نو آینده کې دا نعمت امراکا چې نشم زو امداد کوونکې للمجرمین د پاره د مجرمانو چې آینده کې د مجرمانو د پاره امداد کوونکې نشم دا بټنو لګو فاصبح بالمفی المدینه سبائک سبا پاسې دو پدې خار د مصر کې خائفن ډاریدون کې او پزان خپل سړی مړ شو خو قاتل معلوم نو چې چا مړ کو نو موسی علیہ السلام په ډار باندې ګرځېدو یترقب انتظار کو د مدد در خپل یا لار قتل د نجات خپل فیض الذین آگاهان کس استنصرو چې پرونی د دنه طلب د امداد کړو بلمس پرونه یستسرقه بیا ناری ورته وهلی او موسی علیہ السلام ځان ته وغوښتو موسی علیہ السلام ته هله راشه وی ولی وی دا بل مې نه پرېږدي که نه دا بل وی را سره لانجې کوي قال له موسی اویدت دی خپل قومی ته موسی علیہ السلام انک بشکت چه لغویون ډیر بے لارې مبین خکارا ورپسې ور روان شو نو هغه بنی اسرائیلی خو د موسی علیہ السلام څوک لیدلو نو خبرې دی خپل قومی ته وکړې خو ور روان شو فرعونی پسې هغه دا ګمان وکړو چې ما پسې را روان شو نو د ډار نه د خولې نه خبره ووته الله فرمایي فلما نرادا هر کله چې اراده وکړه یبتشا چې ونیسي بالذي هغه کس هو عدو لهما چې هغه د دواړو دشمنو چې فرعون یو نو قال اسرائیلی وی هغه دا ګمان وکړو چې ما پسې راغی یا موسی اتريد اراده لري ان تقتلني چې مړ کې مالره کما قتلت نفسا بلمسی څنګه چې دی وجلې د نفس پرون دی سړی مړ که عثمان مړ کې ان تريد ته اراده نه لري الا ان تكون جبارا مگر دا چې تشي جبار چې قتل او ضرب وغیرہ ورکه او عاقبت ته نه ګوري زورور شي فی الارض پزمکه کې وما تريد اراده نه لري ان تكون من المصلحين چې شی د اصلاح کوونکو نه بس د چې د خولې نه خبره ووته چې پرون دې سړی وجلی
بس خلق خبر شو خاغه قتل خود کړو بس فرعون خلق را جمع کړو چې موسی علیہ السلام قبطی وجل دی اوس بس کو نو مشوره په دې راغله چې وجنو به د موسی علیہ السلام د قتل فیصله وکړه بس دې کې دې مشوره او جرګه کې یو سړی ناست مؤمنو او د فرعون خپلو د تر زامنو کې راتل حزقیل نومو بس هغه رامنډه کو موسی علیہ السلام ته وی وای فیصله ستا د قتل شو ځان وباسه کله پرېږده وجاء رجل راغی سړی حزقیل من اقصى المدینة د آخر د دې ښار نه یسعی په داسې حال کې چې منډې وهلې قال وی یا موسی علیہ السلام ان الملا بشک مشران یأتمرون بک مشورے کی په حق ستا کې لیقتلوک چې مړ کی تعالی را فخرج وزا انی بشک ز چم لکتا د پاره من الناس عند خیر خواهانو نه فخرج منها موسی علیہ السلام وتدی مصرنا خائفا پدا سے حال کې چې ویریدون کې او پزان باندې یترقبو قتل به هر طرف تا چې څوک را پسران شي قال وی موسی علیہ السلام رب زمان نجنی نجات را کما تا من القوم الظالمین دا قوم ظالمانونا ولما ارکلا توجہا چه متوجه شو تلقاء مدینہ پا طرف دا مدین بانے قال موسی علیہ السلام فرمیل عصا امید لرم ربی دخبل ربنا ان یأذینی چوخی ماتا سواء السبیل برابر لارا دے زکا ولی ہوئی زکا چی دا مصر نا مدین تا دری لارے تلے وی کنا دا مصر نا مدین تا سو لارے وی دری اگا دو دا کار نوی اگا گڑے وڑے وی او دا یو سیدہ وا وی اللہ براتا چی دینو اگا سم لارا خی ولم مارکلا ورد ما مدین ہر کلا چرو رسید راغے اوبو دا مدین تا د مصر نه مدینه پوری اته ورځې مزل موسی علیہ السلام کړی دی ښا او مولوی صاحب خوراک هم نه دی کړی څه به یې خوړو پاڼې او واښه به یې خوړ ښا ډېر ګران کار دی دومره مزل یې وکړ کله چې راورسېده اوبو د مدین ته وجد علیه پیدا یې که په دې باندې امتون یو جماعت یو ډله من الناس د خلقنا یسخون چوبې ورکولې خپلو مالونو ته ووجد پیدا یې که من دونهم بیرته اخوا د دې نه امراتین دوه ښځې تزودان چې رامنه کولې به ګډې خپلې له اوبو نه هغه به نه پرېښودې قال وی ما خطبکما څه دی حال ستاسو صد حال ستاسو قالتا ویدی دوارو لا نسقی منگا او بنور کو دی خپل مالتا حتی تردی پوری یسدر الرعاو چی بیرتا لال شی شپانو دا شپانا ټول لال شی او منگ تا دا چینا خالی پاتی شنو بیا ورکو وابونا پلار زمان شیخ کبیر دا زوړ دے پا کلونو کی او کبیرن لوی دے پا علم کی عمر ډیر دے علم ډیر دے نو فسقا لهما نو بکل موسی علیہ السلام او بکل موسی علیہ السلام رمد دغه دواړو خزو ویزه درته وبکم ثم تولا او به شاو ګرځولا د دې خزونه الذل او لاړو سوري تا دونی سوري لاندې کېناس فقال وی رب زما انی بشک زچیم لما د پار داغي انزل ته چلےګلې د تا ماتا الی ماتا من خیر د خیر داغینه فقیر محتاج یم خدای وګه ما نفحت الیمن هم ویلې ایکم دا قصه ده خان هغه کوي موسی علیہ السلام درې دعاګانې وکړي
یو دا یا رب انا الفقیر، دویم وانا المریض وانا الغریب، خدای محتاج ہے موگیم، اور دویم وانا المریض مریض ما سړی چې د یو کلی نه بل کلی ته لاړ شي که نه بل ځای ته نو دا زکام ته به دا شیونه ورته لګېږي، ډاکټران ورته الرجي وایي. نو موسی علیہ السلام باندې تبه راغله. زمونږ علماو نسخه ویلې ده سړی د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي او هوا پې سمه نه راځي نو دی د داسې کار وکړي چې د هغه ځای پیاز دې وخوري. پیازو کې دا کمال دی چې بیا تا دغه هوا سره اشنا کوي. دویمه طریقه دا ده چې ګیلاس کې به اوبه راوالې او خوره به پکې واچي، انتظار به وکړي چې دا خوره لاندې بیخ د ګیلاس کې کینی، ځکه خوره حرامه ده که نه. بیا به دا اوبه وچکې نو بیا در باندې د هغه علاقې هوا در باندې بده نه لګي. نو موسی علیہ السلام مریضو او بیا وی وانا الغریب، خدای ناشنا یم څوک پیژنم هم نه. یا الله تعالی ورته عاطفي غاږ وکړ اتعرف من الفقیر ومن المریض ومن الغریب. موسی پیژنی فقیر څوکي، مریض څوکي او غریب څوکي. موسی علیہ السلام وینا وی الفقیر الذی لیس له مثلی وکیل، دنیا کې هغه سړی محتاج دی چې زما غوندې کارونو برابرولو والا نه لري، اوس به درته کار برابر کم. والمریض الذی، او مریض دنیا کې هغه څوک دی لیس له مثلی طبیب، چې زما غوندې ډاکټر نه لري. والحبیب الذی، والغریب الذی، دنیا کې هغه سړی ناشنا دی او ځان نه دی لیس له مثلی حبیب، چې زما غوندې دوست نه لري. داسې کار یې ورته برابر که که نه چې سم ګوره ورته اوس. دا ښځې لاړې د شعیب علیہ السلام لورګانې وې او د دعا وکړه خدایه وږی او طعام نشته، الله یې دعا قبوله کړه. دا لاړې شعیب علیہ السلام کره، پلار ورته وی چې لورګانو نن خو مو دا رمضر رانوسته، نو قصه ورته وکړه. چلته یو سړی و ځوان تکړه، هغه را سره دا قرباني وکړه او زمونږ دا مال یې دغه کو، دا اوبه کو. ورته وی اله ورته غاږ وکړه، دا به مسافري د به خوراک او ډوډۍ نه یې کړی او ګوره که موږ سره مزدوري کوله مزدوري به یې کو ځان ته. فجاءت احداهما، راغله یو د دې دواړو نه، کشره راغلې وه که مشره؟ کشره راغلې وه، سینمو صفورا، صفورا راغله، تمشي تګې کو علی استحیاء، په طریقې د حیا باندې. قالت وی د شعیب علیہ السلام دی لور ان ابی، اے مسافرہ بیشک پلار زما، یدعوک بلی تعالی را، لیجزیک چی بدل در کی تعالی را، اجر ما سقیت لنا، اجر داغی چی اوبکتا دا رمز مونگ دا پارا. بس هغوی چې زه خو مزدوری ته نه درځم او ستاسو دا پلار چې لوی عالم دی نو د ملاقات ته به درشم. یاره مزدوری ته موسی علیہ السلام ورته وی نه درځم، دا مې د الله د رضا دپاره کړي. پیغمبران علیهم السلام څومره مخلصان یې ګوره ښه، دومره وږی هم دی واښه او پاڼې خوړلي خو بیا هم په نیکۍ باندې مزدوري وایي زه نه اخلم او د پلار د عالم دی ملاقات ته به درشم. نو بس را روان شو، چې را روان شو نو موسی علیہ السلام ترېنه د دې ښځې نه مخکې روان چې زما دا نظر په دې ښځه ونه لګېږي او ورته وی چې کوم ځای کې
تاویدلی پلا رکے خبر بنا کہ التبتی گولی نرئی شگا نو شگا بے وشتا نو پا دی طریقہ بانے کور ترا ورسی شعیب علیہ السلام سرکینا سے دو پختنے تے اکل کمزے وی کمزے نراغلے سوکے فلما جاءہو ہر کل چراغ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام تا اور شعیب علیہ السلام ورطا ڈوڑی روڑا وی موسیٰ علیہ السلام ڈوڑی نخوڑا ورطا وی ولی وی اسینا دا پا مزدوری کرانکی اگر ورطا وی نا دا زمان قانون دے چی مل مراشی نا پاگ ڈوڑی خورو کہ کاری کڑی یو کنی کڑی ہر کل چی ورطا راغے وقصو علی القصص او بیان یو کدتا دا قصی او دا بیان قال شعیب علیہ السلام فرمائل لا تخب مڈارے گا نجوت من القوم الظالمین زکا چی نجات در کرشو تاستا دا قوم ظالمانونا زکا چی دا فرعون سلطنت پا مدین بانی نشتا دلتا داغا بچاہی نشتا قالت احداهما اوی یو دا دی دوارو لرگانو دا شعیب علیہ السلامنا کشریوی سفورا یا ابتی اے زما پلارا استاجرہو پا مزدوری بانی اونیسا دلر دا پارا دا دی رمیو دا گڑو ان خیر من استاجرت القوی الامین بے شک آغا سوک دیر بہترین آغا سوک چی تی پا اجرت نیسی القویو داغا دے آغا سوک دے چی قوی دے پالوانم دے عالمین او امانتگرم دے خیانتم نکئی وی دغزے کی معلومی گی چی دا شعیب علیہ السلام دا لور مبارک میلان دا موسیٰ علیہ السلام سرا دا وادو نو قال شعیب علیہ السلام وی شعیب علیہ السلام دا لور پا میلان بانے پویشو چی دا لور ممخوا خدادا چی وادور سرکئی ورطوی اے موسیٰ علیہ السلام انی ارید زیراد لرم ان کی حکا چی پا نکاح در کمتا لرا احدبنتی ہاتین یو زما دا دی دوارو لرگانو دغینا ہاتین چی دادی دا دی دوارو لرگانو نا یو لر چی دین واغ تعالی در کوما نو سمانا دا موسیٰ علیہ السلام تے اول تعین دلورو نو کچھ دا در کوم کل چاگا خبر اومن لبے ورطا تعینو کا وی دا یولور دا تپ نکاح در کوم علا پدی بانے انت اجرنی چی مزدوری بکے ما سرا سمانی حججن اتکالا با مہر کی ما سر مزدوری کے فین اتممت عشرن دا مخ کی جائز خواہ زمون شریعت کی انتب تغو بیا موالکم دے مال بور کے فین اتممت عشرن کدی پورک لس کالا نفمن عندکا نو دا دے ما سر احسان دے دخپل طرفنا وما اریدو زیرادن لرم انا شق علیکا چی سختی را ولم پتابانی پا اشتراط دلسو کالو کی ستجدنی زرد چی پیدا بکی مالرا انشاءاللہ کدا اللہ خوخی دا تبرکن دے من الصالحین دا نیکانونا وفا کونکونا پوادی بانے قال موسیٰ علیہ السلام فرمیل ذالکا دغا عہد مقرر شو بینی و بینک زماؤستا پمنس کی ایم لجلین کم یو ددوالو نیٹونا قدویتو چی ما پورکو کاتک کالو کلس کالی فلا عدوان علیہ نشت دی زیادت پما بانے واللہ اللہ تعالی علا ما نقول وکیل باغی بانی چمنگ وینا کو خصاتن کے دے و شاہد دے فلما قضا موسیٰ لجلا ہر کل چی پورک موسیٰ علیہ السلام اغنیٹا لس کالے ورسر تیر کرم وسار بیاہلی اور روان شپخ پل حل بانے پا اجازی دا شعیب علیہ السلام بانے تفسیر قرطبی کی دی موسیٰ علیہ السلام مرتو فرمیل چی لس کالا میں برابر شو
اوس به مصر ته لاړ شمه او ورور مې یادېږي خور مې یادېږي هلته مې کور دی ورته وی چې اوس څنګه ځې اوس خو زه ډېر کمزوری شوم او د سترګو نه مې دیدم لاړو بس موسی علیہ السلام ورته وی نه ځم وی ښه نو بیا به یو دعا وکړو شعیب علیہ السلام دعا وکړه یا الله په خاطر د ابراهیم علیہ السلام او په خاطر د اسحاق علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام ما تخپل قوت او خپل سترګې واپس کا موسی علیہ السلام فرمایل آمین الله شعیب علیہ السلام ته ځوانیم ورکړه او د سترګو هغه دیدیم ورکړه بس موسی علیہ السلام تیر روان شو بیا راځه نو آنسا ویلی د من جانب تور نارا د طرف د جبل تور نور قال ویلی اهلی خپل حالتا امکسو مدارو کئی وقت تیر کئی دلتا ایثار سے انی آنست نارن بے شک ما ولید اور لرا لعلی خائیگی مال راتی کو منها راتو کم تاو صددی ورنا بخبرن پیو خبر سرا زکلار تے ورکوا او جزوتن یا پیو شغلی اس کروٹی بانے من النار دورنا لعلکم تستلون دید پارا چه تازو تاود شئی فلما آتاها هر کله چې موسی علیہ السلام راغې دغه ونې ته او دغه شپه باندې د موسی علیہ السلام 40 کاله برابر شو عمر 40 کاله نه نو دی आवाज وکړې شو من شاطئ الواد الایمن دغه غاړې د کندي خي طرف د موسی علیہ السلام فی البقعه المبارکه پاغه ټوټه مبارکه کې من الشجره د وننا او غاګ داو ایا موسی یا موسی انی بشک ز چمن الله والله ما رب العالمین چې رب د عالم وانا القیاساک بلدا چې وګرځوم سا فلم مار کله را چې ویلیدا تحتز خوریدا کانها جانن گویا چې دا یو نری مار دی والله وګرځید مدبرن شاکون کې ولم يعقب رستو ان قتل رستو کېدنا رستو ان قتل الله ورته فرمایلی یا موسی اے موسی اقبل مخرا واړوا ولا تخف مډارېګا انک من الامنین بیشک ته دو امن کړې شونه اوس لوگ داخل کا یدک لاس پل فی جیب کا فتخر پل کے تخرج ابوسی بیدا سپین من غیر سوین بغیر د عیبنا وضمم الیک جناحک او یوزے کا خپلی سینې تا اغه سانګ یو لاسونستا من الرهب لویر د برس او د مارنا فزان کدا دواړه برهانان دلیل دی من ربک د جانب درفستانا ان الی فرعون تا وملئه د مشران تا انهم بشک دوی چو کانوا قوم فاسقین وقوم فاسقان قال وی موسی علیہ السلام رب رب زما انی بشک زچیم قتلت منه نفسا ما قتل کړه د دوی نه نفس فاخاف ډارې کما یقتلون چې ما مړکی واخی هارون اور زما هارون علیہ السلام وافصح منی ډیر فصیح د زمانہ لسانن په جبه کې فارسله ولېګ دلرا جبرئیل علیہ السلام معی ما سرا ردءا مددگار یصدقونی چې تصدیق کوي زما انی بشک ز چې ما خاف ډارېګم ان یکذبون چې دوی نسبت د دروغو کی ماتا نو هارون علیہ السلام د تصدیق نه کو اظهار د حجت کو پخپل جواب باندې قال الله فرمایل سنشد زرد چې مضبوط او کلک بکو عدد وکا استامټ عدد وکا مټ ستا بیاخی کا پورور ستا باندې ونجعل لكما وبغرذو تاسو دوړ د پاره سلطان الغلبه په دښمنانو فلا يسلون اليكما او نو نبر سیگی تاسو دوارتا پا ضرر سرا بی آیاتنا لال شئی تاسو دوار پایاتونو زمانگ بانے انتما تاسو دوار و من اتباکما او اغسوک جس تاسو دوار تابیداری کرده
الغالب غالب بای فلما جاء موسی هر کله چراغ دوی ته موسی علیہ السلام بیا آیاتنا بدلایل د قدرت زمون بینات واضح قالو دی ما هذا نددا الا سحر مفترى مگر جادو دے د ځان نه جوړ شوه وما سمعنا بهذا او منګ اوریدل ندی کړي په دې سره فیابا ان الاولین زمون پلارانو مخکنیو کې وقال موسی علیہ السلام ربي رب زما عالم ور عالم دے بمن جاء بالهدى هغه چا باندې راته یو په هدایت من عندي د خپل طرف د الله نه ومن تكون له عاقبه الدار او الله تعالی عالم دے هغه چا باندې چې هغه د پارشتا هغه خاتمه په دې دنیا کې انه لا يفلح الظالمون بشک نشي کامیابی د ظالمان وقال فرعون يا ايها الملأ مشرانو ما علمت لكم زن پی جنم تاو د پارا من الہ یوم معبود غیر زمانہ فاوقد لی اور بلکا یا حمانو یا حمانا علت توین پخٹبانی چی خخترات پخی کی فجعل لی سرحن اگرزو ما د پارا یو لوڑ مانای اوشتا لعلی د پار جزو اطلعو خیجم الہ موسیٰ خدای د موسیٰ علیہ السلام تا و انی بیشک زچیم لازنہو گمان کم پدبانے من الکاذبین د دروغ وینکنا واستکبر او تکبر کو هو دو وجنود لخر د فی الارض پزماگه کې بغیر الحق بغیر د حقنا وظنوا او گمان او کانهم بیشک دوی الینا لا یرجعون من تبدوی نشي واپس کوله پس کېدله واپس کېدل او بیر ترات لله فاخذنا منغني ول دلرا وجنود لخر دلرا فنبذنا في اليم وغرزوا من دوی لره په دریاب کې فانظروا غور كيف كان عاقبه الظالمين څنګه واخیر انجام د ظالمانو وجعلناهم ائمه او منغو ګرځول دوی لره مقتدیان يدون چبلبه الى النار ورتا ويوم القيامه لا ينصرون وعذبنا في هذه الدنيا لا اور پسیمو کبدی دنیا کی لعنت و یوم القیام ورځ د قیامت کې دوی هم دوی من المقبوحین دا بدو سیرو کړي شو نبوی دا ظاهری شکل او سیره به بدلې ولقد اتینا نصر من ورکړه موسی الكتاب من بعد ما هلكنا القرون الاولى مخکې د دین چې مونږه لا کړو قومونه مخکینی بصائر للناس پدا سے حال کې چې سبب د انوار د زړونو د پاره د خلکو او هدن او هدایت او رحمتنا او رحمت لعلهم يتذكرون وما كنت نويت بجانب الغربيه حاضر د موسی علیہ السلام سره په طرف د مغرب باندې چې د موسی علیہ السلام مغرب طرفو اس قضینا پاو کې چې مولي ګیلا موسی الامر موسی علیہ السلام تر امر د رسالت وما كنت من الشاهدين نویت د شاهدانونا په وخت د وحی کې لیکن من انشانا قرونا من پیدا کړ اهل د زمانه فتطاول عليهم العمر اوګد شو په دوی باندې زمانہ وما كنت نویت ساوین وسیدون کې فی اهل مدین په اهل مدین کې تتلو علیهم آیاتنا للی په دوی باندې آیاتونه زمون لیکن من كنا مرسلین لیګون کی تعالی را د دې قصې په وحی سره وما كنت نویت زما پیغمبره بجانب تور هغه طرف د جبل تور اذنا دینا چې کلم غاغو کو موسی علیہ السلام تا ولکن رحمتا من ربک لیکن لیگل مونږتا لیکن لیگل دې مونږتا ولکن رحمتا من ربک لیکن لیگل مونږ تعالی را دا رحمت ته من ربک د جانب ربستانا ولکن رحمتا من ربک لیکن لیگلستا دا رحمت ته د جانب ربستانا لتنذر دې د پاره چې ويره قوما یو قوم ما اتاهم من نذیر چې دراغله دوی ته یو وير ورکونکې من قبل کما خلتانا لعلهم يتذكرون دې د پاره چې دی پنوالي ولولا کچرت نویدا ان تصيبهم مصیبت چوبر سیګ دوی ته مصیبت بما قدمت ایدیهم وصاب داغه چې مخکې لګی لا سن د دوی فیقول دوی وای ربنا رب زمونږه لولا ارسلت الینا رسولا
ولد ونلګ مونږ ته پیغمبر فنتبع آیاتک مونږ متابعداري کړو استاد آیاتونو ونکون من المؤمنین او شو مونږ د مؤمنانو نه فلما جاءهم الحق هر کله چې راغی دوی ته حق من عندنا زمونږ د طرفنا قالوا دی وی لولا اوتیا ولن دې ورکړل شوی دتا مثل ما اوتیا موسی مثل دا چې ورکړل شوی موسی علی السلام ته او لم یکفروا دوی کفر نه کوي کفر نو کړي بما اوتیا موسی هغه معجزې چې ورکړل شوی موسی علی السلام ته من قبل مخکله دینا قالوا وی دی منکرانو په حق د موسی علی السلام کې او د محمد صلی الله علیه وسلم کې سحران دا دوړ جادوګران دي تظاهرا چې مدد کوي د یو بل وقال ویل دوی ان بشکم بكل کافرون ټول باندې په هر یو باندې کفر کوونکیو قل ورته سما پیغمبره فاتو بکتاب من عند الله راتاو کې په کتاب باندې د الله طرفنا واهدا منهما چاغډیر خودن کې د دواړو نه اتبعوا زي تابعداري وکم ان کنتم صادقین فإن لم يستجيبوا لك کای اجابت اونو کو تعالی را فعلم پوشانما بشکا یتبعون واهواهم تابعداري کوي دوی د خپل خواهشاتو ومن اضل سوق د گمراه بلکې داغه نه گمراه نشتا مم داغه چانا اتبع هواو چې تابعداري کړي د خواهشو بغیر هدن بغیر د هدایت نه د الله من الله د الله طرفنا ان الله بشک الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين سم او صاف لار نخي قوم ظالمانو تا ولقد وصلنا لهم القول بتاقی سره پر لپسی مولې غلو مونږه دوی ته خبره د پند او د نصیحت القولا چې قرآن کریم دے لعلهم يتذكرون دې د پاره چې دی پنوالي الذين خلق ياتينهم الكتاب چې ورکړې موږ ته کتاب من قبل مخکې د نزول د قرآن نه هم به يؤمنون دوی په قرآن کریم باندې یقین کوونکي دي وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ چکل اولستل چې په دوی باندې آیاتونه د قرآن کریم قالوا دی وی آمنا به من یقینو کو بده انه الحق من ربنا بشک دا حق د جانب رب زمونږنا انا كنا من قبله مسلمین بشک و من مخکې د دینه منقاد او تابعدار اولئک الله فرمای دغه خلق چې مخکینی کتاب باندې ایمان دی او پیغمبر او په قرآن کریم باندې ایمان دی او په دې پیغمبر یؤتون اجرهم ورکولې بچی دي د اجر د دوی مرتين دو کرت بما صبروا په سبب داږي چې صبر کړي ويدرؤون بالحسنه او دوی د فکای په نیک خصلت باندې سیئه بد خبره ومما رزقنا منفقون داغه نه چې موږ دوی ته رزق ورکړي خرج کړي واذا سمعوا اللغو چکل دی ویني بیکار خبره اعرضوا اعراض کانو داغینا وقالوا ويدوا لنا اعمالنا زمون د پر اعمال زمون دي ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغي الجاهلین مغنه طلب کو مجلس تا او طریقه د جاهلانو انک بشکت چی زما پیغمبره لا تهدی سمو صافلار نخه منغه چاته احببتا چاته چې دی خوښ شي ولکن الله لیکن الله تعالی يهدي سمو صافلار خي منغه چاته شاو چې د الله خوښ شي او اعلم بالمهتدين الله تعالی خ عالم دی پاغتلون کو باندې په سمو صافلار وقال والبدي ان تبع الهدى کمن تابعداریو کو د هدایت ما کتا سرا نتخطف من ارضنا نو تخطفو من بواغستل شو او بتختول شو من ارضنا دزمکنا او بشلل شو اولم نمکن لهم حرما الله فرمایي دوی فکر نکای من قدرت نو ورکړه دوی لرا حرمن د داس حرم امنن چې زید امن ده د قتل او د لوټنا یجبا الی ثمرات کل شین راخل شي او راتلی شي دیتا میوه دار شي رزقن د پار د روزي ملذنا د خپل طرفنا ولکن اکثرهم لیکن اکثر د دین لا علمون پويږي وکم اهلکنا ډیر هلاک کړيو من قريه د اهل د کلونا بطرت چې سرکشي کړي وا معیشتها
په معاش او ژوند خپل کې فتلک مساکنهم دا د دې ځایونه دي لم تسکن من بعدهم چې نه دی اوسېدلی په دې کې وروسته د دوی نه الا قلیلا مګر لږ خلک وکنا نحن الوارثین او مونږ وارثان وما كان ربك ندی رب ستا مهلك القرى هلاکون کی کلو لرا حتی تر دې پورې یباسه چې ولېږي فی امها په لویه کلي او خار د دې کې رسولن پیغمبر یتلو علیهم چې لولي په دوی باندې آیاتنا آیاتونه زمونږ وما كنا نه یو مونږ مهلک القرى هلاکون کی کلو لرا الا واهلها ظالمون مګر حال د دې ظالمان دي وما اوتیتم من شیء هغه چې در کول شوی تاسو یو شینا ومتاع الحیات الدنیا نو دا نفد ژوند دنیوي دا وزینت او خایس دا غیره وما عند الله یو چې د الله سره ده خیر و ابقا ډیر بهتر دی او ډیر باقی دی افلا تعقلون تاسو نه پوهیږئ زي بس ته خلمه وچشم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم